اکثر به تاسو کتلی وي چې سړی پښمنۍ وکړي او سهار راپاسي نو خولې ته تروي تروي اوبه راځي، په دې باندې د روژه پاسېدېږي که نه پاسېدېږي، که دغه تروي اوبه چې کوم دی نو واپس تېرې شي روژه پاسېدېږي که نه پاسېدېږي. یو مسله دا ذکر کوو. دویمه مسله دا ذکر کوو که یو انسان داسې دی چې بغیر د قصد او ارادې نه د ده په رمضان مبارک کې الټۍ وشوي، ډېرې وشوي یا لږې وشوي، په دې باندې د ده روژه پاسېدېږي که نه پاسېدېږي، دا به ذکر کوو. درېیمه مسله به دا ذکر کوو که انسان داسې دی چې په خپل قصد او ارادې سره هغه الټۍ ځان له وروستلې او د الټۍ وکړلې، نو آیا په دې باندې د ده روژه پاسېدېږي که نه پاسېدېږي، یو مسله به دا ذکر. دغه شان یو مسله به دا ذکر کوو چې انسان داسې دی چې په خپل قصد او ارادې سره چې کوم دی نو هغه په ډکه خوله باندې الټۍ وکړلې، نو په دې باندې د ده روژه پاسېدېږي که نه پاسېدېږي، دا به ذکر کوو. یا داسې دی چې په ډکه خوله باندې خو هغې نه دی کړی او الټۍ په ډکه خوله باندې نه دي کړي، خو قصدن چې کوم دی نو ځان له الټۍ ورولي په خوله کې چې کوم دی نو هغه ګوته دنده کوي، په دې باندې د ده روژه پاسېدېږي که نه پاسېدېږي. دا یو څو مسلې ستاسو خدمت کې د ټولو نه اول مسله خو دا ده زما عزتمندو چې اکثر به تاسو کتلي وي سړی پښمنۍ وکړي بیا چې راپاسي نو تروي تروي خولې له چې کوم دی نو اوبه راځي، په دې باندې د انسان په روژه باندې څه قسمه اثر نه پرېوځي، خپله روژه به چې کوم دی برقرار ساتي، روژه به نه ماتوي. یو مسله دا شوه. دویمه مسله دا شو چې اکثر به تاسو کتلي وي چې بغیر د قصد او ارادې نه انسان الټۍ وکړي، نو اکثر بعض خلک چې کوم دی نو هغه وایي هلکه زما روژه ماته شوه، هغه چې کوم دی نو د هغې نه وروسته بیا خپله روژه قصدن عمدن ماته کړي، نو آیا دا صورت ټیک دی که نه دی؟ ګورئ چې بغیر د قصد او ارادې نه که یو انسان الټۍ وکړي، په ډکه خوله یې وکړي او که لږې وکړي، په دواړو صورتونو کې چې دی د ده روژه برقرار ده، خپله روژه به په دې باندې نه ماتوي. اکثر خلک په دې کې ګوره ډېره زیاته غلطي کوي. یو مسله دا شوه. دویمه مسله زما عزتمندو هغه دا شوه چې انسان اکثر که چېرته الټۍ وکړي خو دا قصدن عمدن وکړي، په ډکه خوله باندې وکړي، قصدن عمدن خولې ته چې کوم دی نو هغه ګوته دنده کړي او ځان له الټۍ ورولي او دا الټۍ په ډکه خوله باندې وي، نو د دې انسان روژه په دې باندې پاسېدېږي. درېیمه مسله زما عزتمندو دا ده چې که چېرته ده ځان له په قصد باندې الټۍ وروستلې او خولې ته چې کوم دی نو هغه یې ګوته دنده کړه یا په بله طریقه باندې، خو دا الټۍ چې کوم دي دا په ډکه خوله باندې نه دي، نو په دې صورت کې بیا د روژه په دې باندې نه پاسېدېږي. دغه شان اکثر چې کوم دی نو سړی بیمار وي، هغه چې کوم دی نو الټۍ بغیر د قصد او ارادې نه چې کوم دی الټۍ چې کوم دی نو خولې له راشي، قی چې کوم دی نو هغه راشي او دا واپس بیا تېر شي، نو آیا په دې باندې روژه پاسېدېږي که نه پاسېدېږي؟ نو په دې باندې هم په روژه باندې څه اثر نه پرېوځي، خپله روژه به برقرار ساتي، روژه به خپله نه ماتوي. صحیح ده. ها که چېرته ده قصدن عمدن چې کوم دی نو هغه ځان چې کوم دی نو قی وروستو او قی دا قصدن عمدن واپس بیا تېر کړو، نو بیا به یې روژه پاسېدوي. دغه شان یو انسان داسې دی چې هغه چې کوم دی نو هغه په ډکه خوله باندې الټۍ وکړلې، خو د هغې نه وروستو چې کوم دی د الټو نه وروستو ده د یوې چڼې په مقدار باندې یا د دې نه زیات قصدن عمدن چې کوم دی نو هغه واپس تېرې کړې د الټۍ، نو په دې باندې بیا د روژه چې کوم دی نو هغه پاسېدېږي. او که د ده اراده په دې کې شامل حال نه وه او په خپله چې کوم دی نو هغه تېر شي، نو بیا روژه برقرار د روژه به نه ماتوي. دغه شان زما عزتمند یو انسان داسې دی چې هغه الټۍ وکړلې او هغه د لاعلمۍ د وجې نه چې کوم دی نو دا ګمان وکړو چې زما روژه چې کوم دی نو هغه ماته شوه او هغه چې کوم دی نو قصدن عمدن چې کوم دی خوراک څښاک وکړو، نو اوس په دې څه کوي؟ نو په دې صورت کې د ده دغه یو روژه چې کوم دی نو هغه ماته شوې ده، د دې قضا په ده باندې لازم ده، کفاره پې لازم نه ده. کفاره پې لازم نه ده ځکه چې دا د قصدن عمدن په ارادې د زړه سره چې کوم دی نو هغه دا کار نه دی کړی، یعنې د روژې د ماتولو اراده د ده نه وه، د دې وجه په ده باندې چې کوم دی نو صرف د دغې یوې روژې قضا لازم ده، کفاره پې لازم نه ده. ویډیو ډېره اهمه ده، د خپلو دوستانو سره یې ضرور شیر کړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.